مکروحات روجا په کومو شیزونو سره روجا مکروحه کیږي فقهي مسائل به وروستو بیانوو. 3 حدیثونه به روجې مکروحات متعلق واورو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو څوک چې په حالت ته روجه کې له بدو خبرو نه په دې باندې عمل کولو نه ځان بچ نه کی نو الله رب کریم ته نشته حاجت د ده روجې کدی خوراک او اسکاک سپریک دی. بل حدیث شریف کې راځي روجا د دې شیز نوم نه دی چې څوک له خوراک او اسکاک نه ځان وساتي بلکې دې سره سره به له لغویاتو نه او بېهوده خبرو نه هم ځان ساتي. بل حدیث شریف کې راځي محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي روجا سپر یعنی ढाल دے چې تر څو پورې تاسو دا شلولې نه وي. عرض کړلی شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په کوم شي سره شلولی کیږي؟ ارشاد فرمایلی شو په دروغ سره او په غیبت سره. دروغ او غیبت خو بالکل عام دی زمون په معاشره کې، حالانکه حدیث شریف کې راځي دروغجن سړی به د جهنم سپی وي. او غیبت متعلق قرآن کې راځي غیبت کول داسې دي لکه د خپل ورور غوښه خوړل دی. او دې سره د روجې مکمل طور باندې نورانیت ختمیږي، فرض به ادا شي. روجې کم نورانیت دی، کم خوند دی، هغه ختمیږي. کم فضیلت دی، فضیلت انسان ته نه میلاویږي. نو لہذا اے ماوریدونکو زما ورونو او زما خویندو کوشش کوئ ویسے هم له غیبت نه حرام کار دی او دروغو نه حرام کار دی ویلې ځان ساتئ. خو په رمضان المبارک کې خصوصا بالخصوص خپل ځان پې ساتئ. الله رب کریم دې مونږ ته رمضان شریف چې څنګه حق دی هغه سه حق ادا کولو او روجو څنګه چې نیسلو حق دی داسې په حق سره نیسلو توفیق نصیب کی. وما علی الا البلاغ.